الف لام میم. الله تعالی پویږي په معنا د دې حروفو. الله الله تعالی چې دی لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سوا داغنا یا الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی. الحی همیشه ژوندی دی. القیوم چلون کې دی نظام د جهان. نزل را لګلې دی علیکا پتابانی الکتاب کتاب قرآن کریم بالحق په حق سره یا د پاره د ښکارا کولو د حق مصدقا لما په داسې حال کې چې دا قرآن کریم رښتیا کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دین او وانزل التورات او را لېږلی دی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د دینا هدن چې هغه ښودونکي وو هدن لاره ښودونکي وو للناس خلکو ته. وانزل الفرقان او را لېږلی دی داسې کتاب چې جدایي راوستونکی دی په منځ د حق او د باطل کې. ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی بآیات الله په آیتونو د الله تعالی باندې لهم د هغو دپاره عذاب شدید عذاب دی سخت. والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام د بدلې اخیستلو واله دی. ان الله یقینا الله تعالی لا یخفا نه پټیږي علیه په هغه باندې شیون څه شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. هو الذي دا الله غزاد دی یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته فی الارحام په رحمونو د میندو کې کیف یشاء څرنګه چې خوښه شي. لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو سوا دا غنا یا مگر دغه یو الله تعالی دی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی. هو الذي دا الله غزاد دی انزل چې را لېږلی دی علیکا پتا باندې الکتاب کتاب منه د دې کتاب نه آیاتون ځنې آیتونه دي محکماتون د ښکاره مقصد والا د ښکاره مراد والا. هن ام الکتاب چې هغه اصل د کتاب دی. و اخرو او ځنې نور متشابهاتون پټ مراد والا دي پټ مقصد والا دي. فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم چې په زړونو د هغو کې زیغون کوږوالی دی فیتبعون نو دی تابعداري کوي ما د هغه څه تشابه چې متشابه منه د دې قرآن کریم نه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د گمراه کولو د خلکو و ابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د مقصد داغي وما یعلم او نه پوهیږي تأویله په مقصد داغي باندې الا الله مگر والله تعالی. والراسخون او هغه خلک چې مضبوط دي فی العلم په علم کې یقولون هغه وای آمنا منګه خو ایمان راوړو به په دې کتاب باندې یا آمنا منګه ایمان راوړی دی په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. وما یذکر او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب مگر د خالص عقلونو والا. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ مکه غوته قلوبنا زمونږ زړونه بعد اذ هدیتنا رستو د دینه چې تا هدایت وکړو مونږ ته. وهب لنا او راوبخه مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهربانی انک یقینا انت خاص ته الوهاب ډیر ښه بخونکی. ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس یقینا ته راجمع کوونکی خلق لرا لیوم په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې نشته شک هیڅ شک فیه په هغې کې. ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف الميعاد خلاف ورزي نه کوي د وعدې خپلې. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی لن تغنیه هیڅ چرې فایده به ورنه کړي دی ته اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا څه شی. و اولئک او دغه کسان هم وقود النار امدی دی خشاک د اور کدأب آل فرعون د دې حالت به په شانته د حالت د فرعونیانو والذین او دغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو کذبوا بآیاتنا د دروغ نسبت وکړو کړو آیتونو زمونږ ته فاخذهم الله پس ونیول دی لره الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی. والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی. قل وایا پیغمبر للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی ستغلبون نظر دی چې کمزوري بکړی شي تاسو وتحشرون او جمع بکړی شي الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیره بده تلۍ ده د جهنم. قد کان لکم خامخاشته د ستاسو دپاره آیت النښه فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چې مخامخ شي فئة یوه ډله تقاتلو جنګ کولو
فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، و اخرى او بل ډله کافرة کافره وه، یرونهم لیدل دې دواړو یو بل لره، مثلیهم دو چند خپل رأی العین په ښکاره لیدلو سره. والله الله تعالی یؤید مضبوطی بنصره په مدد خپل سره، من یشاء چاله چې وغواړي. ان فی ذلک یقینا په دغه کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار د پاره د عقلونو والو. زوینه ښایسته کړی شوي دي للناس ښایسته کړی شوی دی للناس د پاره د خلکو حب الشهوات محبت د شهوتي شینو، من النساء چې زنانه دي، والبنین او زامن دي، والقناطیر او هغه خزانې المقنطرة چې یو بل د پاسه کې خوستی شوي راجمع کړی شوي، من الذهب د سرو زرونه، والفضة او د سپینو زرونه، والخیل المسومة او هغه اسونه چې نښې لګولی شوي په هغې باندې، والانعام او څاروي، والحرث او فصلونه. ذلک دا متاع الحیات الدنیا څکه د ژوند دنیوي ده. والله الله تعالی عنده دا هغه سره حسن المآب ښایسته ځای د ورتلو دی، ښایسته ځای د واپسۍ دی. قل وایا پیغمبره او انبئکم آیا خبر درکم زه تاسو ته بخیر من ذلکم په ډېر غوره شي سره د دینه، للذین د پاره د کسانو اتقوا چې یریږي عند ربهم په نزد رب د دی، چې یریږي د خپل رب نه د دې دپاره عند ربهم په نزد رب د دی، جناتون داسې باغونه به تجري چې بهیږي به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې، و ازواجن او بیبیانې به مطهرتون پاکې کړی شوي د هر عیب نه، و رضوان او رضامندتیا به من الله د طرفه د الله تعالی نه. والله الله تعالی بصیر بالعباد لیدونکی د خپلو بندګانو لره. الذین هغه کسان یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اننا آمنا یقینا مونږ ایمان راوړی دی، فاغفر لنا پس بخښنه وکړه مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه، وقنا او بچ که مونږ عذاب النار د عذاب د اور نه، الصابرین صبر کوونکي، والصادقین او رښتیا ویونکي، والقانتین او تابعداري کوونکي، والمنفقین او خرچ کوونکي د الله تعالی په لاره کې، والمستغفرین او بخښنه غوښتونکي بالاسحار په وخت د پیشمنو کې. شهد الله گواهی کوي الله تعالی انه چې یقینا د الله تعالی لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی، والملائکة و فرشتي هم گواهی کوي، و اولو العلم او د علم والا خلق هم گواهی کوي چې دغه الله تعالی نه علاوه بل د عبادت مستحق څوک نشته، قائما په داسې حال کې چې د الله تعالی ولاړ دی بالقسط په انصاف باندې، لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی، العزیز چې غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. ان الدین یقینا هغه دین چې هغه د الله تعالی په نسبت باندې خوښي، عند الله په نسبت الله تعالی باندې الاسلام اسلام دی، وما اختلف او اختلاف نو کړي الذين کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب، الا مگر من بعد ما پس دا غنا جاءهم العلم چې راله هغو ته پویا، ولې کړو اختلاف بغیم بینهم د وجې د ضد نه په منځ د دی کې، ومن یکفر هغه څوک چې کفر یې وکړو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې، فإن الله پس یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب والا دی. فإن حاجوک پس که چرته دی بحث وکړو ستا سره جګړه وکړه ستا سره، فقل پس ووایه ته اسلمتو ما یې خدا وجهي غاړه خپله لله الله تعالی ته، ومن او هغه چا هم غاړه یې خدا الله تعالی ته اتبعنی چې هغه تابعداري کوي زما، یا اتبعنی چې تابعداري کړې ده زما. وقل او وایه پیغمبره للذین هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی هغو ته کتاب، والامیین او امیانو ته هم ووایه اسلمتم آیا غاړه ایښې ده تاسو، فإن اسلمو پس که چېرته دوی غاړه کېښوده فقد اهتدوا پس یقینا دوی به روان شي په سمه لار باندې، وإن تولوا او که چېرته دوی مخ واړو فإنما علیک البلاغ پس یقینا په تا باندې دې رسول، والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد بندګانو لره. ان الذين يقينا هغه کسان یکفرون چې کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې، ويقتلون النبیین او وجنی پیغمبران بغیر حق بید سجرمنا، ويقتلون الذين او وجنی هغه کسانو لره یامرون چې حکم کوي بالقسط د انصاف من الناس د خلقنا، فبشرهم پزیر ورکه دیتا بعذاب علیم د عذاب دردناک. اولئک الذین دغه هغه کسان دی حبطت اعمالهم چې برباد شول عملونه د دی،
فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم او نه به د دوی دپاره من ناصرین څوک مددګاران. الم تر الی الذین آیا تا غور نه دی کړی هغه کسانو ته اوتو چې ورکړی شوي د هغو ته نصیبا من الکتاب څه حصه د کتاب نه یدعونا چې رابللی کېږي الی کتاب الله کتاب د الله تعالی ته لیحکم بینهم د دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ثم یتولی بیا اوړي فریق منهم یوه ډله د دینا وهم معرضون په داسې حال کې چې دی مخ اړونکي یا وهم معرضون او دی همیشه مخ اړونکي دي ذلک دا بانهم په سبب د دې چې یقینا دی قالو ویلیو لن تمسنا النار هیڅ چرې به راونه رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدودات مګر څو ورځې شمار کړی شوي وغرهم په دوکه کې وغورځول دی فی دینهم په دین د دی کې ما هغه څه کانو یفترون چې دی به د ځان نه جوړول فکیف اذا جمعناهم پس ناشنا حالت بی اذا جمعناهم کله چې به راجمع کړو موږ دی لره لیومن په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې شک نشته یې په هغې کې ووفیت او پوره پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې کړي دي وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم ونه کړی شي قل اوایا پیغمبره اللهم ای الله تعالی مالک الملک ای د بادشاهۍ والا تؤتی الملک ورکې ته بادشاهي من تشاء چاته چې وغواړې وتنزع الملک او راوباسي بادشاهي یعنی اخلي بادشاهي ممن دغه چانه تشاء چې ته وغواړې وتعز او عزت ورکې من تشاء چاته چې وغواړې وتذل او ذلیله کې من تشاء چاته چې وغواړې یا وتذل او ذلت ورکې من تشاء چاته چې وغواړې بیدک الخیر استا په لاس کې ټول خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر یو شی باندې قدرت والی تولج اللیل ننباسی ته شپې لره فی النهار په ورځ کې دنکې ته شپې لره فی النهار په ورځ کې وتولج النهار او دنکې ورځې لره فی اللیل په شپه کې وتخرج الحی او راوباسي ته ژوندی من المیت د مړینا وتخرج المیت او راوباسي مړی من الحی د ژوندینا وترزق او رزق ورکې ته من تشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بې د حساب نه لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان الكافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمناننا ومن يفعل او چا چې وکړو ذلک دا کار چې مؤمنان پرېښودل او کافر دوستان کړل فلیس پس نه به دا من الله د الله تعالی د طرف نه فی شین په هیڅ یو شي کې د دین نه یعنی په هیڅ دین کې بنی یعنی د اسلام نه دا ووتلو الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان ساتئ منهم د دینه تقاتن په ځان ساتلو سره چل ول وسره کوي او د زړه دوستیم د مؤمنانو سره نو بیا خیر دی ويحذركم الله او یری تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه ویل الله او خاص الله تعالی ته المصير واپس کیدل دي تاسو قلوا پیغمبر ان تخفوا کچرت تاسو پټوي ما هغه صفي صدورکم چې په سینو تاسو کې دي او تبدوه یا ښکارا کوي یعلمه الله نو پویږي پاغي باندې الله تعالی ويعلم او پوی دی الله تعالی ما پاغ سبانی فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او پاغ سبانی فی الارض چې په ځمکه کې دي والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والده یوم پاورز باندې تجدو چې بیا مومي کل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عاملت چې کړی دی من خیر د خیر نه د نیکی نه محضرن او بمومي غیلره محضرن حاضر کړی شوی چې مخې ته به وما عملت وغه عمل چې کړی من سوء د بدینا تود نغواړي بدا نفس لو ان بینها کاش چې وي په من زما کې په من د نفس کې و بینه او په من د عمل کې امدم بعیدا زمانه لري یعنی مزل لري زمانه ويحذركم الله او یری تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه والله والله تعالی رؤوف نرمی کون کې دی مهربان دی بالعباد په بندگانو باندې قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل ويا پیغمبر إن كنتم کچرت تاسو تحبون الله من کوید الله تعالی سره فاتبعوني نو تاسو زما تابعداري وکي يحببكم الله من بوکي تاسو سره الله تعالی ويغفر لكم
او بخنه به وکړي تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو ستاسو والله الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربانه دی. قل وایا پیغمبره اطیعوا الله تاسو تابعداري وکړئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر. فإن تولوا پس که چرته تاسو مخ واړولو اصل کې فإن تتولوا تا د مضارعات حذف شوی فإن تولوا پس که چرته تاسو مخ واړو فإن الله پس یقینا الله تعالی لا يحب الكافرین مینه نه کوي د کافرانو سره. ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوره کړی دی آدم علیه السلام و نوحا او نوح علیه السلام و آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او اولاد د عمران علی العالمین په عالم باندې په ټول عالم باندې ذریتن په داسې حال کې چې دی اولادو بعضو حازنې د دی من بعضن د زنو نورو نو والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی. اذ قالت امرأتو یاد کا غوخ کله چې او فرمایل خزی د عمران رب ای رب زما انی نظرتو یقینا ما نظر منل دی لکه ستا د پاره ما د هغه څه فی بطنی چې زما په خېټه کې دی محررن په داسې حال کې چې آزاد به زمانه فتقبل پس قبول که منی زمانه دا انک یقینا ته انت السمیع تی اوریدونکی العلیم پوهه ذات. فلما پس هر کله وضعتها چې وزیږوله دی ښځې دغې لره قالت نو فرمایل دی ښځې رب ای رب زما انی یقینا زه چې ما وضعتها ما زیږولې ده دا انثی جینۍ والله الله تعالی عالم ډیر ښه پوهه بما په هغه څه باندې وضعت چې هغې زیږولې وه هغې پیدا کړې وه ولیس الذکر او نه دی هغه الک چې هغې غوښتلی دی کالانثی په شان ته د هغې جینۍ چې هغې ته ورکړی شوې ده چې ورکړی شوې ده دې ته و انی سمیتها او یقینا ما نوم ایښی دی د دې مریم و انی اعیذها او یقینا زه پناهی غواړم د دې بکسته په تا سره و ذریتها او د اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. فتقبلها پس قبول کړه الله تعالی دغه پس قبول کړله دغې لره ربها رب د هغې بقبول حسن په قبلولو ښایسته سره و انبتها او لویه کړله الله تعالی دغې لره نباتا حسنا په لویولو ښایسته سره وکفلها او په وسپارله الله تعالی دغه مریم زکریا حضرت زکریا ته کلما دخله هر کله چې به داخل شو راننه به وتو علیها د هغې خواته زکریا علیه السلام المحراب کوډګۍ د عبادت ته کمرې د عبادت ته وجدن او به مندلو عندها د هغې سره رزقا خوراک قال نو فرمایل حضرت زکریا علیه السلام یا مریم ای مریمی انا لکی هذا د کم طرف نه دي ستا دپاره دا میوې قالت او فرمایل حضرت مریم هو من عند الله دا د الله تعالی د طرف نه دی ان الله یقینا الله تعالی یرزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه. هنالک په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې دعا وکړله زکریا حضرت زکریا ربه د خپل رب نه قال وی فرمایل رب ای رب زما هب لی راک ماته راو بخه ماته من لدنک د خپل طرف نه ذریة طیبة پاک اولاد انک سمیع الدعا یقینا ته قبلونکې د دعاګانو دویمه معنا یقینا ته اوریدونکې د دعاګانو فنادته الملائکه پس आवाज وکړه د فرشتو وهو په داسې حال کې چې دا قائم ولاړو یصلی چې منځ کو فی المحراب په عبادت خانه کې فرشتو د سویلی ان الله چې یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا ته بیحیا د یحیا مصدقا په داسې حال کې چې دا به تصدیق کوونکی بکلمت من الله د الله تعالی د حکم وسیدا او سردار بی وحصورا او پاک باز بی ونبیا او پیغمبر بی من الصالحین د نیکانو. قال او فرمایل حضرت زکریا علیه السلام رب رب زما انا یکونو په کومه طریقه بشي زما د پاره یکونو شیبه لی زما د پاره غلام الک وقد بلغنی الکبر او حال دا چې را رسیدلې د ماته بوډاتوب و امرات یو ښځه زما عاقر شنډه ده. قالو فرمایل الله تعالی کذالک الله دغه الله تعالی یفعل کوي ما هغه څه یشاء چې وغواړي. قالو فرمایل حضرت زکریا رب رب زما اجعل لی وګرځوه زما د پاره آیتا سنخه. قالو فرمایل الله تعالی آیتو کا نخستا اندادا لا تکلم الناس الله
لا تکلم الناس چې ته به خبرې نشي کولی د خلکو سره 3 ایام 3 ورځې الا رمزن مگر په اشارې سره. واذکر او یادوت ربک خپل رب کثیرا ډیر وسبح او پاکی بیانوه د هغه بالعشي په بیګا کې والابکار او په سحر کې په سبا کې. اذ قالت الملائکة او یاد کې هغه وخت کله چې وفرمایل فرشتو یا مریم اے مریم ان الله یقینا الله تعالی اصطفاکی ورکړی ته په نورو خادمانو باندې وطهرکی او پاک کړی ته واصطفاکی او ورکړی ته علی نساء العالمین په ښځو د مخلوقاتو باندې د عالم باندې د دنیا باندې. یا مریم اے مریمی اقنتی تابیداری کوته لربکی خپل رب د پاره یا د خپل رب وسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مار راکعین سره د رکوع کوونکو نه. ذالک دغه من انباء الغیب زنی د خبرونو د غیبونه دی نوحیه وحی کو مونږ د دې الیک تا ته وما كنت لدیهم او نوی ته د دوی سره اذ یلقون کله چې غورځول دی اقلامهم قلمونه خپل ایهم یکفلو چې کم یو د دینا یکفلو پرورش به وکي مریم د مریم وما كنت او نوی ته لدیهم د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی بحث کولو چیړ کولو. اذ قالت الملائکة یاد کا وخت کله چې فرمایل فرشتو یا مریم اے مریمی ان الله یقینا الله تعالی یبشر کی زیر درکې تا ته بکلمت منه په یوې کلمې سره د خپل طرف نه اسمه چې نوم د دغه کلمې المسیح مسیح بی عیسی ابن مریم یعنی عیسی چې زوی د مریم دی وجیهن مخورز بی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او د نزدې کړه شو نبی الله تعالی ته ويكلم الناس او خبري بکې د خلکو سره فی المهدی په زانګو کې وکهلن په بډاوالي کې ومن الصالحین او د کاملون قانون نبی. قالت او فرمایل حضرت مریم رب اے رب زما ان یکون لی سرنګي به زما د پاره سرنګي بشي زما د پاره ولدن الک ولم يمسسني او حال دا د چې نه در رسیدلې ما ته بشرن څوک انسان. قال او فرمایل الله تعالی كذلك الله دغه سي الله تعالی يخلق پیدا کوي ما غسي یشاو چو غاړي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکي د یو کار فانما يقول پس یقینا وای اغا له اغا تا کن شا فیکون اغا کار موجود شي ويعلمه الكتاب او بخا اغا ته کتاب والحکمت او پوی د دین او تورات او تورات والانجیل او انجیل ورسولا او بلیږي پیغمبر بنی اسرائیل ته انی پدې خبره باندې چې یقینا ما قد جئتکم خامخارات للکړي تاسو ته بیاات من ربکم په معجزې سره د طرفه درب تاسو نه انی اخلق لكم چې یقینا ز جوړوم تاسو د پاره من الطين د خټینا کهیات الطير په شانته د شکل د مرغ فانفخو په ز پوکې وا م فيه پاغي کې فیکون نکیږي هغه طيرا مرغی باذن الله په حکم د الله تعالی باندې و ابرئ الاکمه او جوړو مزه د مورنا پیدا لاند مرزادی لاند ول ابرسا او برگی مرض والا او حیل موتا او زرا ژوند کوم مړی باذن الله په حکم د الله تعالی باندې و نبئکم او خبرو مزه تاسو به ما پاغه سبانی تاکلون چې تاسو خوري په کورونو کې و ما او پاغه سبانی تدخرون چې تاسو تاکلون چې تاسو خوري و ما او پاغه سبانی تدخرون چې تاسو ذخیره کوي فی بیوتکم په کورونو خپل کې ان فی ذلک یقین په دغه کې لآیت لکم خامخانه د قدرت تاسو دا خامخا نخ د قدرت د الله تعالی د لکم تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان وي ومصدقا لما او رښتونی کوونکی مداغه بین یدی چې مخکې زمانه او من التورات د تورات نه وليحل لكم د ډیر پاره چې بیان د حلال والی وکما بعض الذي د بعض هغه شینو حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې وجئتکم ما راتل کړی دی تاسو ته بیاات من ربکم پیوی نخ سره د طرف درب تاسو نه فتقوا الله پس ویریږي تاسو د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداري وکي ان الله یقینا الله تعالی ربي رب زما له ربکم او رب تاسو دی فعبدوا پس خاص بندگی وکي دا هذا صراط مستقیم دا لار نیغه. ما احس پس هر کله چې معلوم کړو عیسی علیه السلام منهم دغه خلقنا الکفر کفر قال نو فرمایل من انصاری څوک دی مددګاران زما الی الله لار د الله تعالی طرف ته قال الحواریون نو ویلغه خالص ملګرو د حضرت عیسی علیه السلام نحن انصار الله من مددګاران یو د دین د الله تعالی آمنا بالله منګه ایمان راوړې په الله تعالی باندې وشهد
او گواشته بأن په دې خبره باندې چې یقینا موږ مسلمون غاړه کې خودونکي والله تعالی ته ربنا ای رب زمونږه آمنا موږ ایمان راوړی بما په هغه څه باندې انزلته چې تا را لیږلي دي واتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده موږ د پیغمبر فکتوبنا پس ولیکه موږ مع الشاهدین سره د هغه چانه چې ګواهي کوونکي دي ستا په توحید او یووالي باندې ومکرو او دوی چل وکړو د وجلو د عیسی علیه صلوات وسلام ومکر الله او تدبیر وکړو الله تعالی د بچ کولو د هغه والله الله تعالی خیر الماکرین بهترین تدبیر کوونکی دی اذ قال الله یاد کا هغه وخت کله چې فرمایي الله تعالی یا عیسی ای عیسی انی متوفیک یقینا زه پورا اخلم تعالی را یعنی سا سره د بدن ورافع کا او پورته کون کې متعالرا پورته کو متعالرا یا پورته کون کې متعالرا الی ځانتا ومطهر کا او پاکون کې متعالرا من الذين دا کسانو نه کفرو چې کفر کړي دي وجاعل الذين او ګرځون کې ما د هغه کسانو اتبعوکا چې ستا تابعداري کړي دا فوق الذين د پاسه دا کسانو کفرو چې کفر کړي دي الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته واپس دستاسو فاحکم نزب فیصله وکم بینکم په منځ تاسو کې فيما پاس کې کنتم فيه تختلفون چې تاسو پاغي کې اختلاف کو فاما الذين پس هر چا کسان دي کفرو چې کفر کړي دي فواعذبهم پس سزا به ورکم زدیو ته عذابا شدیدا سزا سخت فی الدنیا په دنیا کې او آخرت او آخرت کې وما لهم او نه به د دیو د پاره من ناصرین څوک مددګاران واما الذين امنوا هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دی او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې فیوفیهم پس پورا باور کې الله تعالی دی او ته اجورهم بدلی د دی والله الله تعالی لا يحب الظالمین مننا کید ظالمانو سره ذالک دا نتلوه الول منګ دی لرا علیک پتا باندې من الآیات د آیاتنا او ذکر الحکیم او د نصیحت مضبوطنا او دا نصیحت نه چې هغه ډک دی د حکمت نه ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله د الله تعالی په نسبانه کما مثل آدم په شانته د مثال د حضرت آدم دی خلقه چې پیدا کړو الله تعالی هغه من تراب د خاورنا ثم قال بیا او فرمایل له هغه تكون شا فیکون هغه موجود شو الحق دا حق ثابت دی من ربک استاد د رب د طرفنا فلا تكن من الممترین پس مکیږه ته د شک کوونکو نه فمن حاجک پس هغه څوک چې جګړه کوي ستا سره فيه په باره د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک پس د دینه چې راالته ته من العلم د پوینه فقل وایا پیغمبر تعالی او راشي نه دعو چې راوغواړو مونږه ابنانا زامن خپل و ابناکم او زامن ستاسو و ابو نسانا او زنانه خپل ونساکم او زنانه ستاسو و انفسنا او مونږ په خپل او انفسکم او تاسو هم په خپل ثم نبتهل بیا مونږ عاجزي وکړو فنجعل پس وګرځو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا یقینا دا له هو القصص الحق وخامخ بیان حق دی وما من اله او نشته هیڅ حاجت روا هیڅ څوک د بندګۍ مستحق الا الله مگر یو الله تعالی دی وان الله یقینا الله تعالی له العزیز الحکیم خامخ غالب حکمت والده فإن تولوا پس کو چرته دیو مخواړو فإن الله پس یقینا الله تعالی علیم پوی دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې